الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام مدرۃ الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. لسم نمبر اعتراض به منګه بیانو. ملحدین سوال کوي چې دا کائنات الله تعالی پیدا کړی، نو نعوذ بالله الله تعالی چا پیدا کړی دی؟ نو د دې یو ځل موږ جواب کړی دی. ان شاء الله تعالی خو دا ځل په مختلف انداز سره به د دې جواب کوو. نو ټول هر څه عبارت کتاب کې موجود دی. مولوی صاحب ته عبارت شروع کا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. نو لسم اعتراض، الله چې کائنات پیدا کړو نو الله تعالی نعوذ بالله چا پیدا کړی دی؟ جواب، دې سوال جواب مخکې هم بیان شوی دی، نور تفصیل سره بدل ته بیان کړو. مولوی صاحبانو هغه موږ څنګه حل کړو؟ اول نمبر اعتراض چې موږ دا بیان کړو، موږ ویلو چې تاسو نه کله تپوس وشي، حدیث مبارک کې راځي شیطان به تراشي، شیطان به تاسو تراشي ته قضا او قضا دا چا پیدا کړو، دا چا پیدا کړی، دا انور چا پیدا کړو، سپوږمۍ چا پیدا کړو، دا کهکشاګان. نو بیا به نه تپوس وکړي چې من بوکا چې ستارب چا پیدا کړي، ته به دې وخت کې سو کې اعوذ بالله بو هغه نه بل رشي. دا شانته کې متکلمین او دا شانته کې زمونږ چې سونه فلسفه تیر شوی دا غوي د الله تعالی د وجود مبارک یو عقلی او نقلی دلایل ذکر کړی دي. موږ الته وضاحت کړو چې دا الله رب العزت خو د کما تمام کائنات د بار علت دی، خو د الله د بار سوک علت نشي ګرځیدل. ولی ارسطو وی په علت کې به یو خصوصیت وي، څه به وي؟ یو خصوصیت به وي چې دا به د معلول په وجود کې راوستلو باندې قادر وي. نو چې ته وایې چې الله تعالی خو دا کائنات پیدا کو الله د بار علت څه شنو، بیا خو دا الله ونه ګرځېدو کنه، دا خو بیا ممکن ذات وګرځېدو. نو ممکن ذات دونه تخلیق تشي کولای. مولوی صاحبانو هغه اول مونږ چې کوم اعتراض حل کړی دی الته هغه درس اورئ. اوس چې موږ کوم وایو دلته به موږ وایو چې آیا دا د ساينس نظریه ده، کو دا د مذهب نظریه چې دا څه لپاره سوي خالق دی وي. نو دا غي ان شاء الله لک په مختلف انداز باندې دا سوال جواب حل شوی دی. دا دواړه به تاسو مطلب هم دا دی چې تاسو په هغه طریقې عمل کولای شئ او دا په دې طریقې هم دال کولای شئ او نور طریقې هم الحمدلله مخکې روان دي. دا ټولې طریقې به تاسو ته بیانېږي او تاسو په اصولو کې ویلم دي کنم دی ویلي. یو څه چې ثابتېږي په څه سره ثابتېږي ولې زبانو شابه یو مقدمه کې دوه خبرې پکار وي چې عقلاً ممکن وي، د الله وجود عقلاً ممکن دی. به ته وی کنه چې دا ډېر خدایان ولې نشي کېدلی؟ کو ډېر خدایان نشي عقلي دلایل په دې داري چې کائنات کې توازن بګړويږي، د یو انسان په ژوند او مرګ باندې فیصله کې اختلاف راځي، دی بیا وایي توافق دی وکي دوه یو ځای اوسېږي څوک. نو دا خو د خدای لپاره څه شي شو ولې زبانو اجازه نشو. الله تعالی خو د اجازه د پاک دی کنه. دغه شاته کې البل الله ته په دنیا کې په یو وخت کې دوه ارمي چیفان چلی دی شي نه، یو یو ارمي چیف به وي، دوه نشي کېدی. په یو وطن کې دوه مشران نشي چلی دی. په کائنات کې لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا، کچری پکې سوي خدایان ډیر کېدل. او دا شانته کې په دې باندې لس دلایل موږ ذکر کړی دی او په خپل ان شاء الله بیا تاسو ته بیانېږي. ښه نو د دې سوال جواب مخکې بیان شوی دی، نور تفصیل بدل ته بیان کړو. دلته په دوه خبرو فکر کول پکار دی. اول آیا د مذهب دا قانون دی چې د هر څه دی خالق وي، او دویم او کله ساينس دا قانون دی چې د هر څه دی خالق وي. ابو لسبانو نه د مذهب دا نظریه ده چې د هر څه لپاره دی خالق وي، او نه د ساينس خدا نظریه لري چې دا کائنات بغیر د خالق پیدا شوی دی. څه شي دی؟ نو ته د کائنات لپاره خالق نه منې، د خدای لپاره به څنګه خالق منې؟ ته د ماده لپاره خالق نه منې چې ماده بے جان شی ده، چې ماده حادثه رسده د صفات فانی نه دي. دا په حدوث باندې دلالت کوي. موږ ویلي د مخکې مولوی صاحبانو په درس کې تیر شوی دي. نو موږ چې نه د ساينس دا نظریه چې د هر څه دی خالق او نه د مذهب نظریه ده. قران کریم کې وضاحت موجود دی چې الله رب العزت احد ذات دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد، نه د چانه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی. لیس کمثله شیء، د الله په شان څوک کې دی نشي، برابرۍ سره څوک د الله سره جوړېدل نشي. نو دا ټول دلایل دی عبارت مخکې او شابه. قران کریم دا قانون بیان کړی چې د هر څه خالق ضروری نه دی. خالق یو د الله تعالی ذات دی چې د دې مثال او مثال هم نشته. د ټول دنیا نه بې نیاز دی. دلته مې سوال اعتراض کوي چې موږ د الله تعالی دغه ولې نشو کولای، د الله د ذات تصور ولې نشو کولای. نو بل سوال دغه راغی، ګوره د ذات تصور چې کې صورت ته بس کېږي مثل غواړي. نو ته اوس وایې چې لکه یو کور ما لیدلی تاج محل شته که نه، نو دا یو صورت دی ذهن ته راځي. نو تاج محل څنګه دی؟ دې کې څونه کمرې دي او دونه څونه باترومونه دي، دا محدود وي. صورت د څه راځي؟ د محدود څیز. او الله تعالی لا محدود دی. لکه بل یو ملګري سوال وکړو چې الله لا محدود تخلیق کولی شي؟ الله تعالی
داسې مخلوق پیدا کولی شي چې هغه څه وي نو دی به موږ څه جواب کوو شاباس دا نو ته قاعده به ور فټ کوي که نه په ممکناتو قادر کېدل صفت کمال دی د ممکناتو ناجز کېدل نقص دی نقصان دی الله پاک دی او په ممتنعاتو باندې په محالاتو مستحیلاتو نسی شي پاکېدل دا صفت کمال دی او په ممتنعاتو باندې راتک کول قادر کېدل دا شي نو دا خو د الله د پاره نقصان ثابتول غواړي چې الله د لا محدود پیدا کی څه پیدا کیږي دا په محدودي کې لا محدود وي دا په لیمټ کې وي لیمټ کې به یو اندازه به مقرر وي دا ممکن دی کنه واجب الوجود خو نه پولیس باندې کړه پوهیږي کنه پوهیږي زه مخکې د خیر شابه او تر څوک بیدار یو ټول دنیا د کون په کور سره پیدا کړی دا اوس د ساينس ته پوس کوو ساينس دانان وایي چې دا دنیا د بیگ بینګ په وجه وجود ته راغلی دا خالص ضرورت ورته نشته دی او دا خبر د عقل خلاف ده ځکه ساينس د دې مونږ ته یو داسي دا ملحدین دي د ساينس په دې سشه مقدماتو کې مونږ له داسې زوخه چې داسې شي خود به خود کم ځکه چې تخلیق ته په نظر راځي کم ځکه چې آبادی ته په نظر راځي دنه بروسته سوي یو ذهن بوي دا به ترتیب ورکون کې د پاره بسوک وي ته به ترتیب چا ورکون کې مولسبانو یو سیس کې چې ترکیب راځي مرکب وي د ترکیب ورکون کې وي دا کائنات ترکیب ورکل شوی د جسم لري دا څه دا تقسیم شوی د لپاره مقسم او د ترکیب ورکون کې او ماده متحرکه د دې لپاره څه محرک پکار دی چې هغه الله تعالی دی خو دوی ورته نه مري مولوی صاحب دوی وای الله به چا پیدا کړل بیا سګي هغه بیا ممکن ګرځيږي چې ته چې الله بیا چا پیدا کړل دی نو بیا په دنیا کې د سره د واجب الوجود تصور به ختم شي مولوی صاحب نو چې هغه په خپل ایجاد شوی انسان به داسې خالق مني چې هغه مکمل وي غني بیا به هغه لپاره بل خالق مني او د بل لپاره بل مني نو دې ته دور چې دا باطل دی مولوی صاحب نو ګوره څنګه بل وزم تاسو دا ویلو دا بار د خبرې په دې کې زمن کې راځي سلور کسانو داوا وکړه د یو مکان په باره کې سلور کسان دي داوا کوي چې بای دا مکان ما جوړ کړی دی اوس به ملحدین عوام انسانان او عقل خاوندان به د چا فیصله مني یو چې د مکان خوا کې صدا سي لاندو کانه خلک اوسېږي هغه داوا وکړه چې دا مکان موږ جوړ کړی دا کور موږ جوړ کړی دا محل موږ جوړ کړی دی د دې خبره به قابل قبول وي د دې داوا څوک مر سره لمري دویم خلک دي چې هغه سوي دویم خلک دویم مټیریل د دې کور کې مټیریل لګیدلی دی په دې کې سریا دا اوس پر بګیدا دی کې خخت دی کې سیمنټ دی باجری دی د دا وکړه دی باجری او د مټیریل دا وکړه دا مکان من خود به خود جوړ کړی دی انا دریم نمبر دا دی چې دی کې پروجیکټ بوک پروت دی په دې کور کې د محل کې تاج محل کې یو بوک پروت دی هغه وای چې لکه دی کې دونه کارګه دونه پکې سدي دونه پکې کبرې دي دونه پکې صورت مختلف حالونه پکې دي او باترومونه پکې دي چې څه په دې کور کې موجود دي هغه په اړه کې پکې تفصیل پروت دی دا داوا کوي چې دا کور ما جوړ کړی دی او څلورم یو کس یو کاریګر دا وکړي چې دا کور ما جوړ کړی دی نو رښتیا وي دا ملحدین عوام انسانان به د چا خبرې له اعتبار ور کوي شابه کاریګر له ور کوي بای چې هغه کوم لاندې او کانه دی هغه نه مراد څه دي قوانین د فطرت دي قوانین د فطرت لاندم دی او کانم دي قوانین د فطرت سو دي مولوی زبانو څلور دی ګوره زمان مکان دا به تاسو پته وي زمان دی مکان دی ټایم سپیس ورته وي ماده ده او انرژي توانایي ورته وي دی وي او دا د اینشټاین هم نظریه ده چې توانایي څه ده دا نه ختميږي سن کېږي ماده پیدا شول اوس دا توانایي چې دا یو نه بل ته کنورټ کېږي دا نه ختميږي موږ دا انسان چې خودکشي وکړي دا خپل د قیامت په ورځ باندې چې دلایل کې موږ یو دام ذکر کوو چې د انسان کټیک د خپل ژوند ختم کړي خو ته نه ختميږي دا خو د ساينس هم تاسو سره نظریه ده سکیږي انسان نه ختميږي ګوره د خودکشي وکړي څه شي دا څه شي بل جسم بل ته غتلاړو دا خو زموږ نظریه ده چې دا سکیږي یا جنت او یا الته څه شي ده جهنم ده نو چې د ساينس هم در سره دا نظریه ده چې بای دا سره کیږي دا نه ختميږي نو قوانین د فطرت څلور خبرې دا به تاسو سره یاد وي مولوی صاحبانو وضاحت مخکې شروع ده کتاب وایي شابه سر زم جواب دی علت او ما دې کې تاسو ته پته ولګیدل چې الله تعالی زمون خالق دی هر څه پیدا کړی خود الله د لپاره سو خالق کېدل نشي دا د عقل نشي دا خلاف عقل خبره ده مولوی صاحب کېږي دویم جواب مولوی صاحب علت او معلول تصور چې کومه زمانه نه رسو پیش کړی تر اوسه پورې درې استادان او نه کوم فلسفي او نه کوم مذهبي د ارسطو د معقولاتو نه یو مذهب منکار نه کوي که فلسفه د څه شي دي د یورپ فلسفه دي که د یونان دي که مسلمانان دي که د هندویزم والا دي ټول د څه شي کوي دا قوانین منی باید د علت او د معلول د تصور تسلسل او دا ټول معقولات دوی منی مولوی صاحب موږ سره شاباسي بلکې دا یو عقلي نظریه ده چې تر اوسه پورې د هر شي د لپاره د علت او د معلول علل اربع پیش کولې مولوی صاحب تاسو خو پته راکړه چې علت په څو قسمه دي
څلور د علت اقسام څو دي ما دوه دي کنه نه د علت تامه علت اول ناقصه ده کنه زبانو شابسي علت په دوه قسمه دي اول به د اقسام دي اول علت په دوه قسمه دي علت تامه او علت ناقصه یو سیس ګره علت ناقصه وجود نه لري دا ناقص ده کنه او یا ورته علت فاعلی به نه یا به سوري نه یا به مادي نه یا به غای نه چې دا نه نو دا بس کیږي دا به علت ناقصه وي څه وي دا به علت ناقصه ګرځيږي اوس چې اوسیس ګرځيږي دا کائنات جوړ شوی دی د لپاره علت اربعه چا سره موجود دي موږ سره کدي ملحدین سره موږ سره موجود دي ملشبانو نو دا هغه په وضاحت کو چې اوسیس علت تامه ګرځيږي دا د لپاره فاعلی په کار دی مادي سوري او غایب په کار دی ملشبانو د علت اربعه په بنیاد باندې د اوسیزو ثبوت راځي وای عبارت شابسي اول علت فاعلی د علت اربعه په بنیاد د اوسیز ثبوت راځي کبه دې کې یو هم نه وینو هغه سیس موجود ته رانشي لکه مثال د یو کرسي ده څه ده یو کرسي ده مثال شابسي یو کرسي د دې لپاره یو ترکان پکار دی کوم ته چې علت فاعلی وای یا علت علل وای ځکه لرګي په خپل باندې نه راکېږي ملشبات دویم نمبر د کرسي لپاره لرګي دویم نمبر څه دی علت مادي چې لرګي نه ته کرسي د څه نه جوړه ماده نه ونه د دنیا ته څنګه جوړه د خود به خود وشو بیگ بینګ وشو خود به خود پیدا شو چې دا د لپاره چې فایل موجود نه و دی نه کنټرول کړي ګور په دغه کې چې دی تقریبا زمون په ملکی وی کهکشا کې چې دا یو عرب سیاري دي سو او یو عرب کهکشاګان دي سو یو عرب کهکشاګان دي په زمونږ دا یو ملکی وی کې یو عرب سیاري دي دا زمونږ نظام شمسي اواز نه دي چې دا نه سیاري د سره دي نه دا په یو معمولی دومره د ذره حیثیت هم نه لري ته سوچو په دې ټول کائنات کې صرف واحد په دې کوره کې څه شه ده دې کوره کې دا ژوند موجود دی کې حیات ده دې کې هوا موجود ده دې کې اکسیجن هوا هایدروجن اکسیجن هیلینیم سونه نایتروجن سونه عناصر سونه دریافت شوی دي تاسو ته مویل مخه کنه 120 پورې قدیم بس ګڼل عناصر اربعه موږ نه دی ویلي تاسو ټول ته دي کنه اور ده هوا او بل څه شو خاور ده قدیم به دا سلور ګڼل اوس 120 عناصر څه دي دریافت شوی دي ملشبانو اوس دا یو سولوشن عناصر صرف په دې دنیا کې موجود دي اوس دا وایي چې دا ماده د بیگ بینګ په خود به خود پیدا شوی ده دا تاسو عقل مني ته ور سره په دغه بحث کې چې بھائی ته په دې کائنات کې یو ژوند لپاره سو پیمانه پکاري کې ساينسي 320 یا 322 دا صرف په دې دنیا کې څنګه پیدا شوی چې دا خود به خود پیدا شوی دي نو د لپاره پته ولګي چې فاعل موجود دی چې هغه څه دی دا ماده نو ماده پیدا کړو به د لسو کو د تخلیق کو د انسانانو اول نمبر دا وضاحت شو دویم نمبر چې دی د علت لپاره علت مادي پکار دی چې دا لرګي نوې کورسي ته څنګه جوړه شابه عبارت او شابه کورسي لپاره لرګي پکاري کچر د لرګي نه وینو د هوا او اکسیجن نه کورسي نه جوړيږي پوه شئ ملشبانو دلته چې دا دنیا نه و بیگ بینګ وشو خود به خود پیدا شو دا څنګه وشو خود به خود وشو ولی خود به خود وشو دوی ګوري کنه دوی وای دا د بیگ بینګ نظریه ولې پیش کړي دا چا پیش کړو ویډن هیبل دا نظریه داسې پیش کړي چې دا کائنات پرس خوريږي سکیږي جدا کیږي دی بل نه دا چې جدا کیږي دا روان دی دی وای چې ته دا دنیا راغونډېدل شروع کړي چې را روانه کې یو نقطه باندې راشي ودرېږي سوشي دغه دا نقطه پیدا شو موږ ورته نقطه و دوی علماء وای اټم ورته وای دغه نه آغاز وشو نو موږ یو چې دا څنګه وشو چې برز مثال د لپاره دا چا دا وکړو چې ماده پیدا شو دي سره زده ماده پیدا شو سوچوا بل چې دا ماده پیدا شو پته کې حیات شعور پکیو کنو کوی چې پکیو ام په سوال لچ پیوي نو ام سوال لچ ته یاد دی ما ویلو مخکې ویل دي چې بیگ بینګ وشو یخ پکې نه ورسم شابه سي عمل شته ته وای نه خبره आवाज نه وایم आवाज باندې بل سوال لازم دا بل سوال ما دا ویلې د تاسو ته دا ماده چې پیدا شو پته کې حیات موجود وکنو دا به ویلې درته درس کې ریکارډ شوی دی کچره وای چې حیات پکې موجود به په سوال لې چې وای چې پکې نو به په سوال دی څنګه په سوال لې به درته ویم ولې شبانو کچره دی وای چې حیات پکې یاد درته حیات خو ته ویو ها کدی وای چې حیات پکیو نو تاسو خو د ارتقا قایل استئ کنه نو دا ماده به د ارتقا نه تیر شوی که بنې تیر شوی که هغه ماده د ارتقا نه تیر شوی هغه بل به د ارتقا نه تیر شوی به هغه بل د ارتقا نه دغه به تسلسل غیر متناهی امور ته به تسر خبره بل خو کوزي مرشبان نه پويږي او که حیات پکې نه به بل سوال لازم حضرت یاد دی او چې حیات پکې خو سوال مې تعلق دا چې حیات پکې نه دا کوم سوال پر راځي یاد دې ذهن کې به نه تاسو کوم به ساته که حیات پکې نه د مړی مادي نه څنګه د کائنات وجود تراغه
تخبل وی چې دې کې شعور نشته حیات پکې نشته د کائنات څنګه د ژوندۍ چیزونه ته څنګه پیدا شو د کائنات ته د توازن څنګه ورکو منګه خبرې کولې شو منګه عقل استعمالو دا نور حیوانات ولې نشي استعمالولې منګه د اختیار خاوندان کړیو د ماده چا د ماده منګه د اختیار خاوندان کړیو نور حیوانات د اختیار خاوندان ولې نه دي بولې زبانو دا سوالات دي چې تاسو به کوي بیا چې هغه د بیگ بینګ کېدو په دې کې आवाज وکړو په دمانه د دوه سوال راتلو چې بیگ بینګ وشي په دې کې आवाज وکړو کوي چې आवाज بکیو یاد لګنه شاباسي وای چې ما په بیگ بینګ کېدو او سوال دا ملحدین موږ تاسو دا ګوري یاره تاسو په بیگ بینګ څه پیګي به تر ازه ته تکړه شکنه موږ سره په بیگ بینګ ما ته تاسو پر خپل عقیده بیان بل ځا ګروپ ته ورنه ته مولدین ما ته خپل عقیده بیان کوم ایزه ستا مولا خو نیم چې تا عقیده بیان کوم زستا په عقیده رد پر راغلم ته تناسي ته لګي ټنګول کې چې راځي کوم مولا شته کوم مسلمان شته چې ما سره په وضو کې خصوصا په عقیده رد پر راغلم ته زما په عقیده رد کې زه بیگ بینګ په نظریه ته د خدای نه انکار کې زستا په بیگ بینګ نظریه په ارتقا باندې سکوم رد در باندې کوم دوی چې وای چې په بیگ بینګ کې دوه आवाज بکیو ام په سوال لچې وای نو ام په سوال دی څنګه आवाज څه پیدا کیږي دا سره پیدا کیږي ماده نه پیدا کیږي او غره پورته دوه لوخي وجه आवाज به پیدا شي نو چې ماده موجود نه وسنګ आवाज پکې موجودو به چې وای چې आवाज پکې موجودو आवाज پکې نو موجود نو موږ ورته ته موږ له دې یو دماکه وخو چې आवाज موجود نه وي تاسو چې دا دماکه کیږي आवाज پکې کنه پکې کیږي دا سې دی وشي چې ګوره که سمندر کې هغه څه کیږي هم یو د چپر از یو شور او دغه پکې आवाज پکې موجود وي دا کې دې نشي مول زبانو نو دا تاسو په دې باندې به تاسو کوی د علت ماده په اړه کې په ماده باندې وبې څه کوی مولدینو سره په بحث کوي خدا به تاسو دې لپاره ساينس کتابونه مطالعه کوي روسته باب ټول د ساينس را روان دي مول زبانو ښه بیگ بینګ او د ډارک میټر وګوره دا سره روان دي اعتراضات نو روسته دې کې موږ الحمدلله د ساينس متعلق هغه مواد را جمع کړي چې کوم د تاسو ضرورت راځي اوس پکې زما پورا کتاب په دې باندې فلسفه قدیم اور جدید کے اقوال میں تصور خدا بهترین کتاب دی ټول عقلیات دی پکې او ټول د فلسفه او اقوال د ساينس متعلق دی پکې الحمدلله یو مسلمان فلسفي قول مې پکې په دې د بار نه راځم کړي چې سبا سو کوو چې تاسو مسلمانانو فلسفه او اقوال لږه مسلمانان دی الله بني نه کم چې انګريزان دی په قوانینو د فطرت کې او سوچ او عقل نه کار لري چې الله موجود دی نو هغه خلکو اقوال موږ راځم کړي نو دویم نمبر د ماده په اړه کې وضاحت دریم نمبر دی د لپاره صورت او شکل پکار دی ګوره کائنات شکل او صورت نو او د لسو کړو الله رب ال دې شکل او صورت ورکو دا خود به خود نشي کېدل هیڅ چیز خود به هودو چیز نه شو دا دریم نمبر او شابه دریم نمبر ایله د سوري د کرسي لپاره به یو شکل او صورت هم په دماغ کې موجود کته د کرسي صورت نه وي موجود د دنیا او طاقت هم د لګیره کرسي نشي جوړولای سلام ایله دی غي هم داسې د کرسي لپاره بس مقصد هم کته د کرسي ضرورت نه وي نو څوک ابس کار څه مقصد نه کوم کار وکړي دا شکل او صورت موږ لرا کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن الله رب ال وضاحت کړی دا وکړو موږ د خسته شکل صورت را کړی دی د نور مخلوقاتو نه موږ څه کړیو موږ له دا شکل او صورت نو او د قوانینو د فطرت سره انسانانو داسې کوم معاهده کړی ده موږ د قوانینو سره داسې معاهده کړی ده چې به مال به خبرو کولم سره کې اختیار راکې زما په دې جبه کې بدنو ته صفات وي ما کې باقل وي مغزه خوشته کنه حیواناتو کې مغزه نشته موږ نه خورو په هغه کې د عقل چانه دی ښه د ماده په کې ولې نه دی ښه دا څه خصوصیت دي په دې انسان کې چې په دې شکل او صورت کې موږ په وخت پوګرځو څه کوو دا نور حیوانات څه لباس غوندي ته حیوان ته ماده نه پیدا نو پتاو په خر کې به څه فرق شو پتاو په غوي کې به څه فرق شو دا تا کې دا فرق چې پیدا کړي پته لګي چې څوک شته تاله دا سوچ سمجھ در کړي چې ته پر ټوله دنیا حکمرانی کې سن کې سکه موږ کو په دې حیواناتو باندې حکمرانی په ټوله دنیا باندې زمونږ حکمرانی د سر لپاره پیدا کړي موږ د لپاره دي خلقت الاشیاء لاجلک دا هر څه مته لپاره پیدا کړي نو دا دې خبرې کوي بل نمبر علت غایس شری مقصد څه دی ته چې دا انسان پیدا شو د بنمان نه انسان کنورټ شو ستا انسانيت تراغه نو د دې هم سره مقصد معلوم دی چې الله رب ال وضاحت کړي چې ما تاسو پیدا کړی استئ د څه لپاره د خپل عبادت لپاره نو تاسو سره مقصد معلوم دی د مولدین سره مقصد معلوم دی نه هغه سره خو د اجزا مقصد معلوم دی خو د کل مقصد نه معلوم بے فائدې کاریو ملحدم نه کوي څه کوي د خپل ژوند بے فائدې غړي چې مانه تاسو والا نشته مونږ تاسو والا شته مول شبانو الله یو خو چې راځي به زبر نه به سکوم تاسو به نه کوم بیا به سرونه خطه کړی چې الله موږ دنیا ته بیا ولېګا دا شکر دی چې موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ سره عقلي او نقلي دلایل موجود دي په دې باب کې دا ټول کائنات موږ د پر الله رب العزت یو کتاب تاسو الله رب العزت وی کوي تاسو د کائنات کې غور او فکر وکړئ تاسو په خپل موږ ډیر سيزونه سکو وینو نو مخصوصه وي کړي مخصوصه ول زبانو موږ خو ګل لیدل شو خوشبو خو نشو لیدل او مخصوصه ولې خو شو کنه موږ طاقت نشو لیدل خو مخصوصه ولې خو شو کنه ول زبانو کشش سیکل گریویټیشن
مولوی صاحبانو دغه شانته کې ډارک میټر ډیر سيزونه داسې دي مولوی صاحبانو سکه داسې مونږ الله رب العزت پسترګو نشو لیدل خو مخصوص کولې خو شو دغه تخلیق خو مخصوص ولې شو کنه مونږ وایو چې دا ربنا ما خلقنا هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار دا هر څه تابع فائدې الله نه دی پیدا کړی شکر دې چې مسلمانان یو په خپل ایمان او په خپل اسلام شکر دې اوس راځو مولوی صاحبانو مقصدی خبره ده اوس په مقصدی خبره ته راځو چې الله تعالی د ټول کائنات د پارسي شه دی د علت فاعل دی او دا مادم پیدا کړی او د دې صورت مولا ور کړی دی مولوی صاحبانو دله مقصد هم بیان کړی دی د اسلام سره مقدمه مکمل ده ملحدین سره دانش سره شابسیون زکه چې د خدای لپاره بل خالق ومني دا خو بیا لازمه ده چې دا غره بل خالق په باندې او د منطق د اصولنا دا مسلم اصول دي چې وجود په دوه قسمه دي سبي یا به واجب الوجود او یا به ممکن الوجود نو تسلسل او دور سره به د واجب الوجود تصور ختم شي ځکه ټول به ممکن شي تشریح کې ضرورت نور نشته ان شاء الله ممکن وجود خالق نشي کېدلی ځکه هغه بل ته محتاج وي او دویم بل ته محتاج وي دا سلسله به روانه وي نو ځکه خو د ملحدین نه علاوه ټول فلسفه دا مسلم اصول تسلیموي چې دور او تسلسل باندې مولوی صاحب ارسطو غونډه کې شخصیت هم خدای بني سکه هغه د دی ویل کنه موږ درته ویل چې دا د علت او د معلول دا دغه ولی راويستو په صورت ولی راويستو خو درې وجه وکړي یا به ټول ممکنات ګرځي یا به ټول واجبات ګرځي واجب الو یا بسوي بعض بسوي واجب الوجود او بعض بسوي ممکنات به نو د دې وجه نه ګوره چې هغه د دې عقل په بنا باندې تسلیم کړ چې الله موجود دی او بنګ الحمدلله جواز موږ سره د علت او د معلول نو الحمدلله موږ سره نور د علم د قران او د حدیث موجود دی پولیس بانو خو موږ دوی له دوی په جبه کې سکو جواب ورکو دویم نمبر مولوی صاحبانو د علت ماده نه هم الله تعالی پاک دې ځکه ماده حدیث دا حدیث خالق نشي کېدلی ځکه په خپل وجود کې بل محتاج وي نو محتاج به څنګه خالق شي دریم الله تعالی صورت او شکل ته محتاج نه ځکه صورت او شکل چې وي هغه محدود وي او د خالق ذات لا محدود دی سرورم د الله تعالی د لپاره علت غایه هم عقل محال ځکه الله تعالی په خپل باندې کائنات لپاره علت غایه دی او ټول کائنات د خپل عبادت لپاره پیدا کړی مولوی ملحدین دا سوال کوي کنه چې الله څنګه مادي جسم نه لري ماده وګوره توانایي ته احتیاج لري او ماده چې دا خصوصیات لري موږ وګوره دا ماده خصوصیات لري کورس لري او ماده څه ده دا حادثه ده الله تعالی د حدوث د صفت نه پاک دی په ماده باندې زوال لازم سکیږي او الله رب العزت چې د څه دی قدیم ذات دی مولوی زبانو نو هغه سره په هغه ته موږ جوابات ورکو اوس راځو شلم نمبر اعتراض د مولوی زبانو سبق پوایو ټیم موږ سره شته شلم نمبر اعتراض دا دی مولوی زبانو دوی وایي آیا الله تعالی و نعوذ بالله اذیت پسند دی چې خپل محبین په امتحان کې اچوي نو دا غي جواب مونږ وایو ګوره امتحان د عیب خبره نه ده څه دی د دنیا ټول نظام په امتحان روان دی او کنه دی روان دا امتحان یو ازمایش دی الله رب العزت په مونږ باندې مقرر کړی دی په دې کائنات ته چې مونږ را لېګلیو د کائنات کې چې مونږ سم کو دا د امتحان د لاندې کیږي به د امتحان به د بل سوال لازم چې زه ټیک شو چې تاسو یو چې الله به امتحان اخلي او انسان بل ځو ملحد ما باندې سوال وکړو مړو د الله امتحان ته ضرورت دی مور دوی نه الله تعالی موږ ازمایش کوي الله ورته ضرورت نشته لري زبنګ ګوري چې دی کې مؤمن څوک دی چې دی کې منافق څوک دی دی کې مسلمان څوک دی او دی کې ملحد څوک دی په دغه کې ازمایش کې د انسان درجه بلندېږي سکیږي ازمایش سره د انسان درجه بلندېږي اوچتېږي د انسان امتحان د څه لپاره کیږي د ابهام ختمولو د لپاره سکیږي معلومولو د لپاره چې دې سړی کې دا خصوصیت څوک نشته دا د دې عہده قائل دی کنه قابل دی کنه دی دا د کامیابی قابل دی کنه دی د دې وجه دا جهالت ختمولو لپاره کیږي او د الله رب العزت امتحان څه شه دی هغه ازمایش د لپاره لکه ازمایش په باره کې یو آیات دی بل کلم دا مرګرو دا سوال کړو چې الله رب العزت دا ماشومان ولی بیماری دا ماشومان به ولی وجنی د ماشومانو څه ګناه کړي څه قصور کړي دي نو دا یو آیات دی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الله رب العزت وایي چې زما په تاسو امتحان راولم او امتحان نبلونکم بشیء من الخوف وي د دشمن جو وګ لګوي ونقص من اموال به کمی والانفس ځانونه به والثمرات او میوه به کمی وي دا ماشوم چې بیماریږي د دې ماشوم امتحان نه غستل کېږي د پلار مور امتحان غستل کېږي د ماشوم ته د ماشوم د خپل پلار مور ته د ځان نه ډیر ګران وي د پلار مور امتحان غستل کېږي مولوی صاحبانو نو په دنیا کې الله رب العزت زمونږ امتحان لري د دنیا کامل امتحانګا ګرځولې ستاسو سوال به د ملحدینو هغه وخت صحیح وکړي چې انسان کې د امتحان ورکولو سنوي
قابلیت نه وي بیا به ته وایي چې یا الله په ما کې د صلاحیت نه دی پیدا کړی او ما نه امتحان اخلي نو بیا به د ملحدینو سوال صحیح وي. نو دغه یو سوال دی او د دې جواب مخکې موجود دی. عبارت وي او مولوي صاحب چې دا اعتراض الکشا بسیان آیا الله جل جلاله عزیز پسند چې خپل محبین په امتحان کې اچوي قرباني ترې غواړي الله تعالی ته دا خوښه عمل دی چې هغه په مخ کې عاجزي وکړي. په دې کائناتو کې یو جاندار ژوندۍ دارومدار د بل جاندار د اذیتناک مر باندې قائم دی. د جزا او سزا ټول نظام په تکلیف باندې قائم دی. وایي د جزا او د سزا دا ټول نظام په تکلیف باندې قائم دی. نو دا غي جواب وګوره په الله تعالی باندې د اذیت پسندۍ دا سوال کول او دا نور مقدمات مولوي صاحب دا څه شي په غلط قائم کول غلط فهمي باندې مبني دي. اوله خبره چې الله تعالی خپل محبین په امتحان کې اچوي دا خبره صحیح نه ده ځکه الله تعالی ټول انسانان د امتحان لپاره پیدا کړی دي. دا امتحان موږ درته وضاحت وکړو چې امتحان غسل صدایب خبره نه ده. ټول نظام په امتحان سره روان دی او الله رب العزت په دې انسان کې څه خصوصیات یې دي. دا په دې کائنات کې امتحان صرف د چا نه اخلي تاسو نه تاسو کوم صرف د انسانانو او جناتو نه لیکنه د انسانانو او جناتو ته دا خصوصیات هم د امتحان لپاره ورکړي. دا د دې خبره دلیل دی چې الله موجود دی. موږ ته چې دا عقل لا کړی دی دا د امتحان دلیل دی. موږ له چې دا جبر را کړی دا خبرې کولې شو موږ چې سوچ کوو موږ له شعور را کړی دی دا نظام موږ د لپاره تابع کړی دی. دا د دې خبرې دلیل دی چې موږ امتحان د لپاره قایل او که چېرې موږ کې دا خصوصیت نه وي موږ هم د نورو حیواناتو غوندې کیسه کولی شپه ورځ به هم تېرول خپل خواهش به هم پوره کولی او دنیا نه به تللی مولوي صاحبانو. خبره یاد ساته چې ازمایش او امتحان څه غلط څیز نه دی. په دې سره انسان په صلاحیتونو کې اضافه کیږي. دا امتحان چې الله لي او عبادت موږ کوو په دې کې زموږ فایده راکړه الله فایده را دغه زموږ فایده را دې کې د الله تعالی صدقه دی. الله تعالی مخکې معبودو چې مخلوقات نو پیدا کړي مخکې موږ بنوي بیا هم الله معبود یو خو خالق ذات دی معبود ذات دی. مولوي صاحبانو شاباسي لکه څنګه چې موږ اکثر د ماشومانو نه امتحان اخلو ځکه په امتحان سره د دوی صلاحیت ښکاره شي. د امتحان دپاره ماشومان څومره تکلیف برداشت کوي اوس خو څوک به سکول والا باندې اعتراض کوي. تاسو وایئ چې دا اذیت پسندي ده رښتیا دا امتحان چې په تاسو راشي څونه اذیت دي څومره تکلیف کې تاسو وخت تېروئ. تاسو کله وویل چې ممتحن صاحب او ناظم صاحب او دا څه شی دي د مدرسې او دا د سکولونو کالجونو د یونیورسټیانو دا مشران دا ممتحنان دا شي ظالمانو نسبت څوک کوي ورته نه کې زما پیدا را سکیږي دا مان امتحان اخلي دي د بارے را نقل شي د ما ګوري چې ما دا کوم سبقونه ویلي دي چې دا وخت ما قیمتي کړو کو صرف خوب مې کړی دي. نو دا چې ته دنیا کې ته چاته د ظالم نسبت نشي کولای ته خالق ته څنګه پیدا دا کې لکه دا لپټاپ ستاده دا موبایل اکثر خلک غوسه شي په دې ځمکه راوړي اوس چا ویل چې دا وړ غټ ظالم دی لپټاپ موبایل مات کوي زما موبایل ستا په کې سکار دی موږ د الله مخلوق یو الله زمون خالق دی. الله ظلم نه کوي څنګه کوي ظلم نه کوي الله رب العزت په چا باندې شاباسي. اوس خو څوک به سکول والا باندې اعتراض وکړي چې دوی اذیت پسند دي نو سکول والا به ورته جواب ورکوي چې موږ معلومات کوو چې په دې کې کوم ماشومان مهنت کوونکي او کوم نالایق دي. دا شانته کې الله رب العزت هم د ازمایش په ذریعه معلومول کوي. ګوره کته سی ازمایش پکې نه وینو هر سړي به ویل چې په ورځ د قیامت به ویل چې لکه مام جنت کې ور داخل کا مام ور داخل کا نه هغه د پاره څه کړل معیار الله مقرر کړ چې دا امتحان پاس کا به راځه سوکا جنت ته راځي به په مل د جنت دروازې کولای. ګوره دا عقلي دلایل چې بیان په خپل د جنت سره مینه پیدا کیږي الله سره د ګوره امتحان نه بغیر څه نه کیږي. ها سخت خواري مهنت وکوي رسته به جنت ته زګوره دا جنت دم را خواري غواړي مولوي زبانو الله خرڅ کړي دي څه کړي دي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خرڅ کړي مې د الله څه د مال او ځان په بدله کې مال پم لګوي. الحمدلله علماء کرام او طلبه کرام لګي دي الحمدلله خپل خواري مهنت کوي شاباسي. دیم الله تعالی قرباني طلب کوي د بندګان نه نو د قرباني نه مراد د عید الاضحى قرباني خو ازیت پسند نه ده زه قرباني نه علاوه قرباني ګوره تاسو چې دا اختر کې دا څه کوي حیوانات لالوي دا قرباني د نه غواړي نو موږ ګوره تاسو چې دا حیوانات تاسو نه لالوي د ورځې په لکونو نه لالي صرف چې دا عبادت خبر راشي نو ته تاسو کوي ازیت پسندې خبر راشي. حالکه د نور قومونو رواجونو ګور هغه دونه سخت حیوانات سره دونه ظلمونه کوي موږ ته ویل دي چې تاسو لالوي د حیوان مخ کې بچاړو نه تیر کوي چې د لسه کېږي یو حیوان لالوي هغه بل خوا کې چې ور سره تړلې هغه مخ کې به نه لالوي موږ د ویل چې په تیر چاړه به لالوي چې څه کېږي چې د څه کېږي چې د لپاره تکلیف نه لکه موږ خپل باندې یو وخت ختمېږو دنیا نه بزو نظام دا سره روان کړی الله رب العزت او د دن رستا بل یو ژوند موجود دی مولوي صاحبانو
زه د قربانۍ نه علاوه نور هم خلک بله کونه زناور ذبح کوي شاباس. نو که قرباني عزت پسند وي نو بیا عزت چې پسندي وي، عزت ها. پسندي وي نو بیا چې دا خلک زناور ذبح کوي دوی ته خو چا عزت پسند ونه ویلو. شاباس، ها. البته الله تعالی د خپلو بندګانو جاني او مالي قرباني طلب کوي او د دې قرباني شاباس. فایده د انسانانو ته میلاویږي ځکه صرف د قرباني په ورځو کې د اربونو روپو کاروبار د کیږي قربانۍ په ورځو کې دې سره معیشت ته ډیره فایده رسیږي. ګوره د دهقان د زمیندار پکې ګټه کیږي، دا څوک چې دا واخه خرڅي ګیاګانې خرڅي دی پکې ګټه کیږي، د ترانسپورت والا پکې ګټه کیږي، تر دې پورې دا څوک چې پړي خرڅي، څوک چې چړې تیر کوي، څوک چې ګوره دا د یو دا سرکولیشن د دې روپیو شي. خو د قربانۍ کې څه کیږي دا ستا جیب ته راځي. څه کې ته پکې یو کاروبار کې هر شوبه کې چې ته موجود یې پیسې څه کیږي ستا جیب ته راځي. مولوي صاحبانو اول پکې دهقان زمیندار پیدا وشي بیا ورسره د ګاډو والا او بیا ترانسپورت والا، ورسره شاباس. د غیا خرڅولو والا د شل قسم خلکو روزګار پکې برابر شي آفرین. او غریبانو هم په دې ورځ په مړه خټه خوري. د قربانۍ په سبب باندې علما کرام کتابونه لیکلي دي. دلته موږ صرف معمولی شان وضاحت وکړو. مولوي صاحبانو دا سوال کې د هندوانو د بعض مذاهب ولا سوال کې چې تاسو غوښه ولې خورئ بل حیوان ولې خورئ. موږ وجه څه دا ژوندې دي. نن سبا ساينس دا تحقیق کړي چې نباتات هم ژوندې دي سړي په دغه هم حیات موجود دي. نو بیا تاسو کې نو بیا دا مخره کنه دا نظام داسې زمونږ د امیده د دې خبرې دلیل دی مولوي صاحبانو چې څه شي دی موږ چې د غوښه ازمول شو لکه حیواناتو کې چې کوم زمریات دي کوم چې دغه متوجه کوم چې زمری دی آیا دا واخه برداشت کول شي چې واخه خوري ته په یو زمری ساتل ته په واخه خوره خېټه بیا ورو خراب ور بشي درنه هغه مې نشي برداشت کولای. یا چې کوم حیوانات دی غوا بیخ دی او ته د باندې غوښه خوري او به برداشت بږي نشي. دا زمونږ معده کې ګور الله د خصوصیت یې خیره چې موږ سکو موږ هم کوم چې غوښه ده او کوم چې څه دي کدا واخه دي سبزیان دي موږ داسې شي دا دواړه ازمول شو. مولوي صاحب دا د خبره دلیل چې موږ چا پیدا کړی او هغه موږ د اصول بیان کړی دي. مولوي صاحبانو دویم نمبر الله تعالی ته خو خلک چې بندري دې په مخ کې عاجزي وکړي. زموږ سوال دا چې په دې کې څه غلطي ده چې یو انسان د خپل خالق په مخ کې عاجزي کوي. سوال دا چې پکار دی الله تعالی ته عاجزي کول درست دی او کنه ټول انسانان د الله تعالی نعمتونو شمار کړي نو نه به شمارل شي شروع کړي نو دوی نشي شمارلی چې په موږ د الله تعالی څومره احسانات دي الله تعالی په قرآن کې فرمایلي دي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. او که تاسو د الله تعالی د نعمتونو شمارل شروع کړئ نو هغه به ونه شمارلی شي. بېشکه الله یقینا ډېر بخښونکی چې بې حده رحم کوونکی دی. الله تعالی په موږ ټولو باندې د ډېر احسانات کړي دي. دا په زبانو مطلب دا دی چې دا هر سال الله موږ د لپاره پیدا کړی دی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبره نسقيكم مما في بغور. الله رب العزت چې ته یو شودس کې یو پیس کې دا ګلاس د مه ته وري ته سوجو کدا کم زین رااله دا د ها حیوان راوته چې دا رنگ څه شه دی مختلف دی په دغه رګونو کې سروینه چلیږي د په معده کې په خېټه کې څه پراته دي غوښنه او خاصنه پکې پاتې دنه تاته سایان للشاربین. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطون من بين فرس ودم لبنا شابسي سايا للشاربين. دا یو خسته خوشبودار شو د تسکی تسوجو کا دا کوم ځای راځي دا خود به خود کېږي موږ نه الله رب العزت هر څه موږ لپاره پیدا کړی. دا شان ده الله تعالی موږ ته بهترین جسم راکړی چې باقي مختلف قسمونه سيزونه پکې پیدا کړی. دا شان ده د انسان په دماغ کې یو عرب عصبي خانه موجود دي په دې باندې پرونو وضاحت شوی دی. انسان په وګونو کې دا وضاحت مشوي دلته د صفه نمبر راوړوي د یو جاندار د ژوندۍ دارومدار د بل جاندار په مرګ باندې د دې سوال وضاحت پکې وکړه عبارت په چې بس کو شابه اول د هر یو مخلوق لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی. هغه وخت چې پوره شي نو دا جاندار د دنیا نه ځي. تاسو به ډېر سناور لیدلی وي چې په خپل مرګ مري او بل کوم جاندار ورته نقصان نه وي رسولی. و د دنیا دا نظام څه روان دی د یو جاندار د ژوندۍ دارومدار د بل جاندار په مرګ باندې موږ دې لپاره اندازه مقرر کړی ده. چې دا ما د لپاره اندازه مقرره ده استاد لپاره دا د وخت براشي چې ته په بلیک هول کې نه نوځي ملحده ته ملحد کنه ته به مې وخت کې سکیږي د بلیک ابل ما ملحد ویل چې ته د الله د مخلوق نه انکار نشي کولای الله نه بسنګ انکار وکي. دا الله مخلوق دا مرګ نه دی چې الله وجه مرګ ما پیدا کړی دا الله مخلوق دی ته مرګ منی کړي منی ټول در سره منی شابه ملحدین مرګ منی نو چې ته مخلوق منی خالق به څنګه نه منی نو دا یو اندازه مقرره زب امرم تب امر دا کائنات په بلیک هول کې نه نوځي نو دا د ظلم خبرنده دا یو اصول د لپاره الله رب العزت مقرر کړی دی. شابه دیم دا چې یو جاندار وخت پوره شي د بل جاندار لپاره تریز د ژوندۍ سامان برابر شي. تاسو نه د حکمت خبره ده یو وخت پوره شو د بل څه شو ژوند برابر شو. کچره دا سی وینو ورسه بار سره ډېری په پراته سره بوی نه بوي ګندګي بوي نه د یو ټیم پوره شو د بل د حیات ته برابر شي. دا سوچو کده کې حکمت سونل وی پرو د منصبانو ابل ډېر لوی حکمت ته او دا هغه دا چې د دنیا ژوند فانی دی. دا فانی دی ژوند چې کده حیوانات ژوند دی کو زموږ ست ژوند دی دا څه دی
دا پانی دی ولې چې د نبی علیہ السلام ته کې شخصیت د دنیا لاړه او وای کنه بابا وای چې تر لاړه شاهانان او سلطانان اس نیمګړې پچانه شو دا جهان وای که هزار پنا شي په یو دم کې به پیدا شي په یو دم کې هزاران وای درفتنه و مدن حساب نشته لکه بهر چې بهږي په بیبان وای پیغمبر غوندې صاحب د دنیا تیر شو دا دنیا ویرانه شو په هجران و چې دا اسی علم لاندې شو تر خاورو د چايات دی موتا غوندې سګان ګوره چې د الله رسول د دنیا نه تل دا دنیا فانی ده مونږ بمتیزونو حیوانات بمتیز یو دا هر څه بس کیږي د دنیا نه روان دي مولوی صاحب او شابه هر یو جاندار ته مرګ راځي په خپل مقرر باندې الله تعالی باندې په هغه ادراس کېدلې چې دا هر څه د خپل فائدې لپاره استعمالولې الله تعالی دا تاسو باغ سوال کولای چې دا هر څه الله د خپل فائدې لپاره استعمالوي او تاسو د فائدې لپاره سکی ته ملحد کنه زه ته وای چې د حیوانات غوښه خوړل څه دي بل حیوانات دلاله تی ولې خوري موږ اصول لرو موږ د لپاره خو الله حلال ګرځولې ته په کوم اصول سره دا غوښه خوري ملحدین غوښه نه خوري ولې نه خوري دا دوی وایي بعضې ملحدین پکې وایي زه میان خورم څه کومه نو ولې میا ژوندی نه شي میا خو ته نور هم سره ظلم کوي هغه زه پکې نه اکثر دا بعضې خلک هغه ژوندی راوځي او ژوندی په هغه دغه باندې څه کوي تړپه کې وښي پاغه دا تبخي باندې چولې ته سوچو کا ورته امر چې مخکې زره خیر الله تعالی خدا هر څه مخلوق د بایری لپاره کوي او بل خبره دا چې الله چې دا هر څه الله تعالی دی او دا هغه اختیار دی چا د برید اعتراض کول وخت نشته دی دا چې د جزاء او سزا ټول نظام د تقلید نه ډک دی او بل خبره دا چې دا اعتراض د جزاء او سزا د فلسفې د نواقفیت په وجه هم کیږي او دا چې د اسلام په نظام کې عدل او انصاف دی لکه الله تعالی فرمایي په قصاص کې سال لپاره ژوند دی کله جزاء او سزا نظام ختم شي نو ټول دنیا به شر او فساد ډک شي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون او تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی او ادا عقل خواندان ول جبارو مختصر غونډه کې وضاحت وشو ما خو چې په نورم بازو کو خدای سبق ډیر وو یو وشتم نمبر اعتراض با دا وایو ملحدین سوال کوي چې الله تعالی د خپل تعریف کولو حکم کوي نو موږ الله تعالی خو زموږ ته کې څه ممکن وجود نه لري هغه خپل مقصد د لپاره پیدا کړي بابا دا شیرم براوړې کنه وای مخلوقات وسنه د پیجندره لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی الله مونږ بس یو مونږ د الله صفات څه بیان کو کنه مونږ بس یو زمونږ وړي خپل د الله محبوب بدا ویلې ان شاء الله دا به سبا وضاحت کو د خیر واخر دعوانا الحمدلله